بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ چې کوم جنن کومه موضوع ده هغه د قرآن مجید په باره کې ده، ځکه چې وایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې وایي بهترین کس هغه دی چې هغه خپله قرآن وایي او نورو ته وښایي، ځکه چې چاته یو ټکی دی نن سبا خو که نه هغه به ستا په هغه جهان کې په کار راځي، ځکه چې د یو ټکی په بدله کې الله پاک یو انسان ته 10 نیکۍ ورکوي که نه جي. نو چې موږ خپل هم لکه قرآن وو خپلو بچو ته او خپل چې کوم زموږ را روان نسل دی هغوی ته موږ جي د حفظ د ناظره شوه علم شوه دا موږ عالمان جوړ کړو، ځکه چې دا به زموږ په هغه جهان کې په کار راځي. ځکه چې وایي یو حافظ به د قیامت په ورځ د 10 کسانو شفاعت کوي. پوه شو دا څومره لوی دغه دی، دا د چا دپاره دی؟ دا د حافظ دپاره دی جي. پوه شو نور چاته الله پاک په دنیا کې دومره تعلیم یاد هغوی که نه هغه ته خدای پاک دومره عزت نه دی ورکړی څومره چې یو حافظ ته ورکړی دی، او الله پاک څومره یو عالم ته د عزت ورکړی دی. او مونږ جي په خپل کور کې هم دا قرآن مجید عام کو، د دې تلاوت مونږ هلته په خپلو کورونو کې یا چې چته مونږ ځو که نه جي نو مونږ ته لنډي صورتونه یاد یا نورې دعاګانې که نه جي دا مونږ هر ځای کې وو، ځکه چې په قرآن مجید کې څومره دعاګانې دا په موس کې دا څومره موجود دي که نه جي. ځکه چې وایي چې کوم انسان پاسي که نه او دی د ورځ په شروع کې صورت یاسین وایي الله پاک په د ټولې ورځې حاجتونه پوره کوي که نه جي. او بله خبره دا چې سوره څوک ماسوتن د مونځ نه پس وایي سوره ملک وایي نو د باندې به الله پاک د قبر غذاب نه راولي، او څوک چې سوره واقعه وایي نو د باندې به الله پاک فاقه نه راولي. نو په دې قرآن مجید کې الله پاک څومره برکت خیره څومره بابرکته قرآن مجید، ځکه چې الله پاک وایي که نه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ځکه چې دا قرآن پاک مونږ نازل کړی دی او د دې به زه خپله حفاظت کوم. نو دا جي زمونږ د قرآن مجید یو موضوع وه او بس مونږ تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.